حضرت حسین دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جرأت او د سخاوت وارث وو. حضرت حسن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هیبت او د سرداری وارث وو. دغه رنګ امام ابوبکر الشیبانی رحمت الله علیه دغه الاحاد والمسانی په د کتابو کې دا خبره نقل کړې ده. وایي چې کله د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د دوه بچان پیدا شول، حضرت حسن او حضرت حسین. بیا یو ورځ د بچان راخستې دي، نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو وخت کې په هغه بیماری کې و چې کومه بیماری د وجنه د شهادت شوی ده. بیا حضرت فاطمه لخت جگر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هغه بچان د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر کړل، فرمای تورثهما یا رسول الله شیئا، یا رسول الله دغه دوه ته په وراثت کې تشای ورک، یا رسول الله په وراثت کې د دې پر څه خاص کا. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای اما الحسن فله هیبتی وسعدودی، وای د ما د وراثت نه حسن د پر د ما هیبت هم ده او د ما سرداری هم ده، او د حضرت حسین لپاره و اما الحسین فله جرأتی وجودی، او د حسین لپاره د ما جرأت، د ما بهادری او د ما سخاوت. مطلب دا ده چې د ما په وراثت کې مال نشته، د پیغمبرانو په وراثت کې مال نشته. وای کچیرته دا خبره په ذهن کې یاد ساتئ، وای ګورئ د حسن لپاره د ما د وراثت نه هیبت او سرداری ده، او د ما د وراثت نه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ لپاره هغه سخاوت هم ده او بهادری هم ده. نو سخاوت او بهادری دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام په وراثت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي وو. نو الله تعالی د مونږ تاسو ټول ته د صحابه کرامو محبت را نصیب او مونږ تاسو ته الله تعالی ټول مونږ تاسو د صحابه کرامو په نقش قدم باندې د اطلاق توفیق را نصیب کړي.